أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت القوي العزيز. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر لنا هذا ولا تعسر علينا وتممه بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في آخر كلامنا. دعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الله زموږ په علم او عمل کې برکت پیدا کړي. یا الله په موږ کې اخلاص پیدا کړي، للهیت پیدا کړي. یا الله د شهرت نه، د ریا نه، د تکلافي نه یا الله زموږ حفاظت وکړي. یا الله موږ نه پوهېږو، یا الله موږ ډېر کمزور یو، یا الله موږ ډېر عاجزان یو. یا الله یا الله ستا په نوم موږ شروع کوو. یا الله ته پکې خیر او برکت پیدا کړي. یا الله زموږ د بند ذهنونه کولاو کړي. یا الله د دې علومو په ذریعه سره الله موږ ته قرآن او حدیث آسان کړي. یا الله ته د دې علومو په ذریعه سره زموږ رضا شي. یا الله څومره کسان دلته کې راغلي دي، یا الله ټولو ته خپل رضا اعلان وکړي. یا الله زموږ د ټولو په علمونو کې برکت پیدا کړي، په عملونو کې برکت پیدا کړي. صلی الله علی نبی الکریم وعلى اله وصحبه اجمعین. ها ماشاءالله تاسو خپل تعارف وکړو او دین دا پته مو ته هم ولګیږي چې تاسو اکثر الکانو په ولا کې کم کتابونه ویلي دي. زه خو به اکثر الکانو ما پیژنې هم. زمانوم شمس الاقبال دی او د دې نیوي کلی منګوره کې زمونږ کور دی او دلته دې مدرسه کې زما تدریس دی الحمدلله. او د دې نه مخکې زما په فراغت په 2013 کې چې نه مظهر العلوم نه شوی دی او د هغې نه بعد بیا موږ په سکول کې وو، بیا په مختلف مدارسو کې په جامعه سراجیه کې 15 کاله ما تقریبا هلته کې تدریس کړی. د دې نه مخکې اول د کې زمونږ کلي کې نیوي کلي کې زمونږ مدرسه ده چې پای کې الحمدلله کتابونه موږ ویلي او د صرف او نحو سره د ټولو علومو سره الحمدلله مناسبت شته. د دې سره د نورو په نسبت باندې لکه دا بنیادي چیز دی او د طلباو لپاره ضروري دی چې په دې کې لکه موږ لامنډه تړله د نورو په نسبت باندې لږ سیوا وکړو. انشاءالله تاسو به نا امیده کېږئ نه چې تاسو محنت کوئ. دا دومره ورځې نه دي، 18-19 ورځې تقریبا. او یو خبر اورې په دې کې ګوره چوټي موټي نه اتوار جمعه پکې نه مکمل 18 ورځې دي که نه. نو که تاسو محنت وکړو
نو کم تاسو چې څومره هم تاسو په ولا کې تاسو د کمه راغله ده یا په ثانیه کې تاسو یا په نورو څومره درجو کې تاسو په دې علم کې کمه ده ان شاء الله د الله په فضل او رحم باندې بس تاسو دا کمه به الله تعالی وباسي نن چې تاسو کم سټیج باندې د المصرف ک تاسو څنګه پیژنې یا نه پیژنې یا گردان پیژنې یا نه پیژنې ان شاء الله 18 ورځې بعد به تاسو دا نه ختم ان شاء الله بل تاسو د کتابونو متعلق تاسو مولوی صاحب ویلو چې تاسو صرف العزیز راوړی خو لکه دا ده کنه چې تاسو په ولا کې کم کتاب زوت کړی تاسو په داغه یادول اساني اوس چې تاسو نوې کتاب یادوي او نوې طرز باندې یادوي نو دا بلک مشکل تاسو ته پوهیږئ ما خبره باندې کنه نو که تاسو ته صرف العزیز اساني تاسو صرف العزیز وای ور بل دا چې موږ دلته کې په دې 18 ورځو کې موږ کتاب نه وایو لکه موږ ارشاد الصرف او علم الصرف او تعلیم الصرف دا شزونه موږ نه وایو موږ په دې کې علم الصرف زده کوو سبق موږ به علم الصرف زده کوو وز په دې کې مختلف کتابونه ما په دې به کې ما په خیر شپږو کتابونه په ما په دې به کې پراته یو مولای صاحب راکو نو تاسو ته چې منګه کم سبق وایو با نو دا منګه په دې کې د اکثر خلکو ته د سنې سبق وزر ته ما منګ د تعلیم صرف نه زمونږ استاد سره صدیق امیر صاحب زمونږ د صرف استاد دی هغه کاپیان لیکل په مختلف کارونو کې داغه د کاپیانو نه د ارشاد الصرف کتاب نه د المستغی کتاب نه او د مراو الارواح کتاب نه او د صرف العزیز نه د دین او نور چې کوم د صرف د کتابونو دي انوار الاشرفیه د صرف غټ کتاب دی هغه او نور د کتابونو علم الصرف نو د دین منګ یو خلاصه غو د کراو باسلې ده او موږ ځان یو خپل کورس جوړ کړی دی صرف د دې لپاره چې تاسو کم ملګری دي چې هغه په علم الصرف کې کمزوري دي چې هغه خدای پاک روان کی داغه د روانېدو لپاره دا نه دا چې رضا بدل کې ارشاد الصرف هم تاسو ته په ارشاد الصرف کې کومه خبر لیکلي اب یا په المستغی کې کوم لیکل دی هغه به دا به کې نشته تاسو په اوله کې کوم کتاب یاد کړل تاسو په هغه باندې جواب اورېدل پای باندې تاسو جواب اورېدل تاسو باندې وساسو استادانو په کال کې مختلف طریقو سره یادول کړي نو چې تاسو کوم کتاب یاد کړل بس هغه صحیح دی تاسو ما خبره باندې پوه شئ لکه موږ په دې کې ټاپکونه وایو چې لکه مطلب 3 اقسام سری 6 اقسام سری 7 اقسام سری 12 سری صيغه به موږ څنګه راو باسو موږ به گردان کې کمی خبرې یادو پوه شو به باندې ډیر راکانو پکې تعلیم الصرف لري نو د دې سره به موږ تعلیم الصرف پکې لګ ډیر زیات دقو کوي به باندې لکه اکثر علاقانو دلته چې کم دی یاد دي نو عمر بن عبد العزيز کې یا مزل القرآن کې یا نور کې نو هغه د کتاب ویل دي نو اکثر به زمونږ ډیر فوکس پدې باندې نور کتا سو هر کتاب ځان وای کتا سو صرف العزيز وای کتا سو هر یو کتاب وای نو پوه شو به باندې نور دا خبرې چې مونږ کوم دا ټولي په صرف العزيز کې مونږ دلېږي دا په شر صرف کې مونږ دلېږي دا په المستغی کې هم مونږ دلېږي دا به ټولو کتابونه کې به ویږي مې باندې او تاسو به زیات فوکس پدې باندې کوی چې رمته په کلاس کې سوي لیکيږي چې زاغه از د کومه پوه شو مې باندې بل دا کوم لکان دي چې هغه صرف د علم صرف دوره کوي نو هغه دلته کې اول راځي نور کم کسان چې پکې الته کې د علم نحوی دورم کې د مولوی صاحب سره فیضان الله مولوی صاحب سره ناغوي چې تاسو زونه د پوس وکي چې تاسو ته د اتو بجو باندې راتل به اساني او کنه تاسو په اتنی بجې باندې راځي زه تاسو خبره واځم کوم چې زمونږ سبق 3 غنټې ده د المستل سبق 3 غنټې دی وده په دې کې دغه نشته ده لکه تاسو ما په وایس کوم ویډیو تاسو اکثر لکانو کاغه ورېدل نو پای کې ما تاسو ته زموږ په 3 غنټې سبق په 3 غنټو کې بلا ولې غنټه مونږ د قواعد او د قوانینو د دی وي دویمه غنټه به زمونږه د گردانو وي او درېمه غنټه چې رنده به زمونږ د شغو د وستلوي نو په دې کې کمې نه کیږي که تاسو فرض ک په 8 بجې په 8 بجې باندې راځي نو د 8 نه د 9 بجې پورې به تاسو د مولوی صاحب سره د نحوی دوره کوي او د 9 نه بعد به د 12 بجې پورې بیا دلته کې ان شاء الله بریک به مېز کې نه که فرض ک تاسو به بریک کول غواړئ نو بیا په کوم په یو بجې باندې به تاسو واپس کوټه ځئ صحیح ده که تاسو وایئ چې نه منګه سار په 8 بجې باندې راتلی شو د 8 نه 9 پورې به مولوی صاحب سبق وای او د 9 نه بعد به که تاسو به بریک کوو نو په باندې 12 پورې کو بریک پکې نه کوو نو 12 بجو پورې بیا تاسو دلته کې بیا وځئ ان شاء الله څه وغواړم 8 بجو الله وسط کوي 8 بجو ولا نو صحیح راته بجو بیا ځان ورسوي صحیح ده ان شاء الله ها 8 بجو تاسو ټول لازم کنه نو مولوی صاحب تل کشته تا وګوره مې صاحب کاغه مولوی صاحب ته وای چې دوه سبا 8 بجو لزان راسیدل ته کې دا ته ما خبر اوره کنه د 8 نه د 9 بجو پورې با دا لکه تاسو لري 50 بجې باندې بیا درځي صحیح ده څه ها نور مولوی صاحب ماشاءالله هغه زموږ مشهور استاد دی او د دې ډیر زیات خدمات دي بل دا په دین کې په علم کې راوي کې د سپینش ولا نو موږ خاصه چل ول کو او هغه صحیح کار کوي
نو هغې نه به تاسو ته فایده ورسي او که تاسو ته په هره طریقه باندې وي علامات نحویه وي کار څه وي تاسو ته فایده ورسي خو دا چې تاسو هلته کې په شوق باندې ناستئ سبق ته نه نو ټول دغه سبق ته تاسو به پای کې فایده به ان شاء الله تعالی چې دا کیږي به تاسو په 8 بجې باندې هلته ځئ په 9 بجې باندې بدل ته راځي ان شاء الله نو بیا به موږ خپل سبق ته سبانه په 9 بجې باندې شروع کوو نن خو ټایم لګ دغه دا غړې بدای کې سیل په کوله کې ښه سیل براوډ سبا ها ها سبا به ان شاء الله دې کې سیل برابر کین نن خو ټایم نا وخت شو ونن ان شاء الله ولنه ورځ دا ته په دې خبره باندې پوه شوي ها بل دا کنه چې په دې اتل سروزو کې تاسو مهنت ډیر زیات وکړئ چې تاسو مهنت وکړئ ان شاء الله تاسو ته به فائدہ ډیره زیاته ملو شي لکه دا ورځې دي اتل ورځې دي د سترګې پرم کې به تیریږي چې پوره میا شوم نه او چې کم کمزوري تاسو ده کنه ان شاء الله چې دا به خدای پاکو باسي خو صرف اتل ورځې مهنت ته خو د مهنت طریقه بدای چې یو خو به تاسو دلته کې سبق ته په بغور سره وګ دی صحیح ده کم سبق ویل کېږي او تاسو بغور سره اوري په دې نیت باندې به اوري چې زما د استاد وسایت سبق ختم کی نو دینه بعد به بیا زمانہ سبق اوري پوهیږي به باندې نو چې کله سبق ختم شي دایږي بیا کوم لکان دي چې هغه ته ورځي ناغې نه به اورو بل چې یو غنټه ټایم زمونږه نو په دې کې 40 منټ یا 45 منټ به موږ سبق وایو داغې نه بعد 15 منټ پاتې شو 20 منټ پاتې شو نو ان شاء الله اوس به جماعتونه برابر کو تاسو بیا په خپل جماعتونو کې کېنئ او سبانه به چې تاسو د خپل جماعت سره به کېنئ مطلب دغه سلور 15 مقرر شو نو تاسو چې په یو تی پای باندې کم کېنئ نو هغه خپل تکرار ولا مدیر به کېنئ نو چې څنګه هم سبق ختمومه تاسو برزر زر خپل سبق اړوي ان شاء الله تاسو ته بیا دا یادېږي به سبا چې ان شاء الله تاسو راشئ نو کم کسان چې الته کې د نحوی دورې لنځي نو هغه به دلته کې خپل سبق د 9 بجو پورې دا به یادای به اګم کسان چې د نحوی سبق وایي الته کې نو هغه به الته کې زی او دا سبق بزان له پکور کې تاسو یادوي بزان له کم ملګری پکور کې اړول کې هغه اړوي کم تاسو د دای کې واتس اپ سره کم ملګرو سره نو پای کې موږ گروپ جوړ کړی دی او هغه کې به کسان چې کم پای کې اجرا کول غواړي نو ایله بیا موږ یو وخت مقرر کو ان شاء الله ماسوتن ټیم کې نو پای کې بیا دا اجرا به او دا اکثر هغه کسان د پاره چې کم کلاس ته نشي راتله کم کلاس ته نشي راتله تاسو ماشاءالله کلاس ته راځي نو تاسو لای ضرورت نشته او د دې زموږ سره په دې کې د الکان دي چې هغه د نور زیګونو دي د لری زیګونو دي هغه کلاس ته نشي راتله یا په غټو د رجوع دي نو سار مال په دې ټیم کې بل دوره کوي او مسبقین ټیم کې جزان دغه خپل سبق کوي ها نو دا غوی لپاره بیا دغه چې هغه سبق اوري نو هغه د لپاره ګروپونه مقرر کړی شوی دي الکان د لپاره جدا او د جنکو د لپاره جدا خو لکه که مهنت تاسو نه کوي کنه نو تاسو به اس فضل بدا وخت تیر شي تاسو د خپل سازونو ډیر شکل دا سبقونه اوریدلې دي په کال کې په ولا کې اوریدلې دي په ثانیه کې اوریدلې دغه شې زمانہ به موري او که تاسو صرف د سیما د هدا پوری کنه نو بیا به تاسو فائدہ نه رسی فائدہ به اعلی رسی چې کله تاسو زما سره مهنت چې دا کوي که تاسو وای چې بس ماشاءالله دا خو له سبق موږ ته وي او دا خو دی زبردست کار وشو نو په دې باندې کار نه کیږي تاسو به مهنت کوئ کوشش وکوي نور استادان اکثر وای والا کوي تاسو استاد سینن دا 10% مهنت په استاد کوي او نو 90% په سر طلبه کې نالو بدا کامیابی زم نو وړو مکوي تاسو 30% کوي 70% سره کوم ان شاء الله خدای په تاسو روانه خو مهنت په لګ ډیر تیرین دا به خامخه پکار وي او کوم د سي پلاس باندې کې خو دي چیرې اکثر به تاسو بځای کې چا دا خبره چوري چې باطل سوزو کې په سبقونه نه ویل کېږي دا خلک فضول دا کار کوي نو دا خبره غلطه ده تاسو ته ان شاء الله په خپل باندې پته ولګي ګوره په مدرسې کې چې موږ راځو کنه نو په مدرسې کې موږ سره اتم یې سبقونه چې کله دا چوټیانه موټیان ته وباسه نه ونی مې یا اتم یې ته جوړیږي او د ورځې لس کتابونه لس کلاس یې کنه بار مدرسې کې لس کلاس او چې لس کلاس یې جلس کتاب شولو ها نو یو استاد تاسو سبق وای بل دا چې هغه تاسو یو وکړ خدمت وکړ سبق وای دلته کې په اتلس دغه چې دي کنه اتلس ورځې نو په اتلس د ورځې چې 3 غنټې سبق کنه نو شپږ غنټې لکه مطلب د کلاس هغه شپږ کلاسونه راغلل د المصرف شپږ کلاس د ورځې راغلل نو چې شپږ کلاس لري او اتلس ورځې دي نو څونه کلاسونه جوړ شول ها چې بیا ولته په میاشت کې زره پور کې چیرې د ورځې یو کلاس د میاشت ډیر کلاسونه لکه زه په کال کې هدایتونه وایم نو د ما په کال کې په میاشت کې تقریبا 25 کلاسونه راځي د جمعې چې دوه باسي 25 راځي او په 25 کلاسونو کې ته دې اندازه به زده کولای شي پوه شئ نو دا په اتلس ورځې دي او په اتلس ورځو کې صرف یو کتاب دی نور کتابونه نشته زموږ سره نو تاسو توجه ټول دی یو ته چې اندازه غوي او کله سینه تاسو وخت ځای کړئ تاسو یې چیرې دا اوسونه وخت تیر شو نو اتلس ورځې به هم خدای پاک تیری کی نو لکه دا به تیر شو خو تاسو ته فائدہ ونه رسي اصل مقصود هغه تاسو ته فائدہ تر رسول دي
او چې دا علم الصرف او علم النحو تاسو مضبوط شول کنه تاسو به د علم په خوند باندې پوه شئ ان شاء الله د علم په خوند باندې به تاسو پوه شئ چې لکه تعالی صرف نه درځي نحو نه درځي کنه نو ته به لکه لګیا به خو لکه تا د فائدہ دونه نه رسید علومونه تاسو په دې کې خخ کوله مهنت وکړئ ډیر زیات مهنت وکړئ ځان په وکړوي په دې ټیم کې تاسو بل څه کار مشورو کوي د دې صرف نه علاوه هیڅ کار مکوئ تاسو د قران مجید لسب کم کسان حافظ قران دي نازم قران مجید ته وخت ورکوي چې قران مجید ځان له اړوي ځان له غنټې 2 غنټې هر څو چې تاسو قران مجید نه یریږي نور هیڅ یو کار جننده په دې ورځو کې مکوئ د موبایل چې د دین هم په دې ورځو کې تاسو قرار شي لګ چې تاسو دې سبقون د جننده د غور کې چې تاسو وخت ځای نشي صحیح ان شاء الله ها چې کله زمونږه همت برابرۍ کله زمونږ جذبه برابرۍ نو هیڅ یو کار دسته چې انسان نشي کوله الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي والله سل انسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى چې بشک د انسان مهنت او کوشش دا به خامخا لیدل کېږي به انسان ته به هغه څه ملاويږي کم چې د کوشش کوي نو انسان کوشش نه کوي مهنت نه کوي نو کده دا یو استاد نو شل استادان ته کېنوا خو لکه ته په فائدہ نه رسی فائدہ به حال رسی چې کله ته په خپل باندې مهنت کوم کوشش کوم صحیح ده ان شاء الله ها بل تاسو په کومه خبره باندې زمانه پويږئ زب کوشش کوم چې تاسو د ذهن متعلق اسانه خبرې وکم خو بعضی خبر به ماته اسانه ښکاری بعضی یو ټاپک به او ماته اسانه ښکاری تاسو باغ ګرانی چې تاسو پای باندې نه پوښی په کوم خبره باندې نو تاسو زمانه دا تپوس پکوي ځکه زما خبره د خپل خپل نه راوباسم کوم چې مال راځي چې مال نه راځي په څه پويګم نو زه به احتیاط کوم خبره پتا تاسو کوم هم نه چې تاسو ماته وایي چې لکه دا رسو به زم چیرې دا خو بس ما د خپل نه وته خو زه په پوه نه شوم دا دسی بني ان شاء الله زمانه خپل نه با خبره تاسو وزي چې مطلب که تاسو زمانه تپوس وکي نو زه به تاسو واضح کولای شم وایي به باندې نو که یو خبره ماته اسانه ښکاری زه به آزاد په واوړم او ماته پته ونه لګي او تاسو ته ګرانه نو تاسو به د هغه زمانه خبره قاعده ته پوښ کوئ چې دا خبره تاسو ته وکړه خو موږ په پوه نه شو او زه په دې باندې خفقې کوم نو وایي به باندې په دې باندې به خوشاله کوم چې تاسو زمانه ته پوښ وکي او تاسو دا وخت الله پاک چې دا قیمتي کی زه یې کوم په دې باندې زیات ځکه په دوره کې لګدای کله چې په مدرسه کې لس استادان استاد لس استادان سره لس کلاسونه نو کوي استاد کارونه کوي جرابل وکي بل وکي او چې کله سره ته چوټیانه وقف کی اته ته چې را بس په دې چوټیانه کې ما ته وقف کړی دي ته ما سره سکه وکا او په دې کې کله موږ کوتای وکړو کمه وکړو نو زه ویریګم ډېر باندې زم چې راسم تاسو وخت ځای شي او دې نماز تروم نقدم دې دغه ته دورې مورید او استادانو مجبور کړو چې تاسو دا وکي دل په مدرسه کې وکي نو ځکه د باندې موږ دا نو تاسو به کوشش کوئ چې خپل وخت ځای نه کوي زموږ وخت ځای نه کوي ځکه چې موږ دې لپاره نو خپل چوټیانه قربان کړی دي تاسو به سکاري یمني موږ ډېر کارونه دا موږ قربان کړی تاسو لپاره چې تاسو خدای پاک دې دا برابر کی صحیح ده کنه ان شاء الله ها نو څو ځین کې خبره اترې وای بیا سبق شروع کوم جی ضرور وای که خبره کوي دې کورس متعلق کوي یا سبق متعلق کوي یا ځان څه پوه کوي د خبر اترې ذهن کې جو وای مخصوص کتاب ما تاسو ویل کنه چې تاسو په اوله کې څه ملي دا راوړی که تاسو اصرف العزیز یو خوخي هغه راوړی که تاسو تعلیم الصرف خوخي هغه راوړی او کداغه یو خوخي هغه راوړی دا بل د شو صرف کاپی خوخي هغه راوړی خو لکه اکثر الکان سره تعلیم الصرف ته اکثر الکان سره تعلیم الصرف ته د تعلیم الصرف سره به یو خبره دا وکي چې تدریب الصرف دا به سره هم ضروری وره تعلیم الصرف تاسو وایي کنه هغه سره به تدریب الصرف ضروری نور ما تاسو ته بار دا خبره کوم چې تاسو زمنګ د هیڅ یو کتاب نه منګ لګا دغه نه ویلاچار نه یا د هیڅ یو کتاب نه لګا منګ ځان مستغنی نه غنو ټول کتابونو کې یو شانتي علوم دي سوچوي د چا طریقه یو شان ده د چا طریقه بل شان ده فیضان مولوی سے وایي چې تاسو اصرف العزیز وایي منګ به دا به هم وایو او دا نور به سره وایو د دې طریقه به تاسو ته وایم او دغه طریقه او د ټول چې سب کم په طریقه باندې صرف ته کنه دا به ان شاء الله تعالی وایو صحیح ده ها نو که تاسو سره کم کتاب هم د سره موجود دي اکثر لکانو غربت ته یا بزن له کتاب اغستې شي یا ولې شي اغستې کته ځان له کتابونه اغستې شي یو ځان له ارشاد الصرف واخلي یو تعلیم الصرف واخلي یو تدریب الصرف واخلي یو ابواب الصرف واخلي یو د اصول الابواب واخلي یو المستغا واخلي یو مرول الارواح واخلي یو صرف العزیز واخلي دا ټول د صرف کتابونه دي ټول بکاریږي هم ذاتی نه دي خو له هټو ټول نشي کنه تبه یو کتاب وي چې کم دی خو کې هغه صحیح ده فوشو بلی مانی بل اولا مدرستوی کنه زبط اوستا لکه شش اقسام مویل کنه نو شش اقسام دا خو په علم الصرف کې په تعلیم الصرف کې په صرف العزیز کې یو شی لیکلي دي زیات نه زیات کا خپل دغه کړه مثالونه به جوړ کړي
یا زه هفت اقسام وایم نو هفت اقسام خو په ټوله دنیا کې یو شان دي او کچا ځان خپل کتاب لیکي او ځان خپل مثال نور کړي پوه شوي دا دغه شان دي د صحیح قوانین دي د مثالو قوانین دي نو موږ به هغه قوانین وایو چې کوم موږ ته روزمره پکاريږي موږ له ډېر کار کم راکې نو به موږ وایو وایي به معنی قوانین مسلم شوه دي ټول یو شان دي ټول یو شان دي خو چې یو شان مثال ورکړل چې بل شان مثال ورکړل جو ځکه هغه بدل شوی را بدل شوی دي پرې خبره باندې پوه شئ تاسو ها نو نور دغه خبره ده چې راته کتابونو ټول والے ټول پکاري او دا بل څه خبره ضرور وای جی بس څه خبره نشته ده بریک پکې پکار دی ها بریک پکې پکار دی کنه پکار تاسو پکې واړه بول کوو د سونه کوو یا بل څه کوو ها جو بیا ودغه سوق چې تاسو لري پیدا مو د کلاس نه روزي چې په دغه ټایم کې کوی نو دغه صحیح ده ها دغه صحیح ده نه په لس بجو کې دا هغه داجی څه سبق وای نو دا غوي په لس بجو باندې هغه بریکی نو بیا بلکه هغه بالته کې الکان په پوسل خانو کې باغی او د اصول په ځای کې باغی او سب تاسو درس وخت په بیا ځای کې صحیح ده بیا په کوم په ورس بجې باندې بیا بریکوزا صحیح ده په کوم په ورس بجو نه والا د ورس بجو پورې ان شاء الله بریک یا په ورس بجې باندې په ورس بجې باندې صحیح یو ورس بجې یو ورس بجې صحیح ده چې زمونږ دویم کلاس پکې نه خرابېږي صحیح ده یو